روم ترتیباً د سورتونو د قرآن نه درشم په نزول کې 84 قبل العنكبوت وبعد انشقاق. قبل العنكبوت وبعد انشقاق. زمانه نزول د هجرت حبشه په وخت هجرت حبشه ربط پس د مصائبونو به الله فتح درکړي، پس د مصائبونو به څه شي درکړي؟ فتح درکړي. خلاصہ 12 دلائل عقلیه. دولس دلائل نقلیه دارنگی امور دفعی عذاب، امور دفعی عذاب په درمیان کې بطور ثمره 2 ارشادات. هغه دا چې د کومې دین د وجې نه د کومې مسلې د وجې نه تاسو ته فتح میلاو ده نو په هغې مضبوط شي، کوم شي د وجې نه کوم دین د وجې نه تاسو ته فتح میلاو شي ده نو په هغې مضبوط شي. بیا به کې اعاده د فتح په آخر کې بیا اعاده برای مراعات النظیر نور طبعی مضامین. فارس پر روم باندې بری کړل نو مشرکانو خوشحالي مناو کړو، ځکه د فارس والو ډله د مشرکانو سره وه. او په دې رومیان خفه شوي وو، ځکه دوی اهل کتاب وو. نو کله چې دا حکم راغی چې الف لام میم غلبت الروم، مسلمانان خوشحاله شو. او بکر صدیق رضی الله او ابی ابن خلف سره شرط لګول چې که 3 کالو کې رومیانو بری وکړو نو ته مال لسو خان راکړې، کنې زه به در کوم. نبی علیه السلام ورته نه چې کلونه 9 کا او خان سل کا، ځکه د بیزې اطلاق چې دی د 3 نه تر 9 پورې کېږي. سبب د غلبي د رومیانو دا شو چې کله فارسیانو بری وکړو نو د دوی یو جرنیلو فرحان نوم و، هغه په تخت ناسو شراب اسکلي او ویلې چې داسې مزه راکوي لکه زه چې د کسرا په تخت باندې ناست. دا خبره جاسوس ورسوله. نو کسرا د فوج سپاسالارو دغه نوم شهرمان، دا د فرحان رورو، ده ته خط راولېږه چې فرحان مړ کړه، د خپل رور مړ کړه. هغه ورته وی چې دی بې بدله جرنیل دی، بس غلطي دې نشي ده. 3 ځلې دا حکم شهرمان ته راولېږه، خو شهرمان دا حکم نه منه. نو بیا یې ولګېده د فرحان ته خط راولېږه چې دا شهرمان مړ کړه، نو تا به زه ټول علاقې مشر کړم، سپاسالار به شم. د شهرمان د قتل اراده وکړه. نو شهرمان پوه شو، نو د کسرا خطونه ورته ښکاره کړه چې سړیه دا خو ماته 3 راغلي دي، نو زه ماته نه وژللې. نو دا دواړه وروڼه جرنیلانو د کسرا خلاف شو او د قیصر روم سره په یو خیمه کې خفیه میټینګ وکړو د ترجمان په ذریعه. میټینګ کامیاب شو، ترجمان هلته کې مردار کړ چې داسې نه چې دی بې حل وي، نو سارا کې وغورځو. د بدر په موقع باندې روم په فارس باندې غلبه وکړه. دا تاریخ شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه لیکلی دی، د یو انګریز تاریخ دان. نو دا واقعه ده. الف لام میم غلبت الروم في ادنى الارض من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ومن يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء والعزيز الرحيم
وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون ولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها جاءتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء اسم ده كان شو أن كذبوا بأن كذبوا ده خبر ده كان بآية الله وكانوا بآية يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيد ثم إليه ترجعون ولان دي راشي ولو الحمد في السماوات فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين تظهرون نبتدأ أوقاته 5 فجر ده وجد حصول لحياتنا بعد النوم ظهر ده وجد حصول ده أسباب ده عيشنا ظهر ده وجد تلافي ده غفلتنا عصر ده وجد تلافي ده غفلتنا مغرب ده وجد اتمام ده نعم ده نهار ده رزي عشاء ده پر تحسين ده آخر ده تحسين ده خاتمي مولانا عبد الحليم سيب قمر الأقمار دون الأنوار بشرح كده لكي قمر الأقمار هيو قانون داره چه تغير راشي نرجو كيديش مغير ده نو بدي دومره شیونو کې تغییر راغله ده نو پکار ده چې د منځونو په وخت کې سړی الله ته رجوع کی چې شپه په ورځ بدل کړه به په ورځ کې تغییر راغی به په ماښام کې راغی ماوستن کې راغی زور کې راغی پکار ده چې مغیر ته سړی رجوع کی هغه څوک دی الله رب العالمین ادا خبره کړل شي رحمت عثماني سے عمر تون بابا جی رحمت الله